محترم مسلمانانو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده ډېره زیاته بهترینه وظیفه مې ستاسو لپاره راوړې ده. یاد ساتئ محترمو، د یا وهاب وظیفه ډېره زیاته پاورفل وظیفه ده. تاسو به ډېرې پیرې د یا وهاب وظیفه کړې یې، مختلفو طریقو سره هم کړې وي. انشاءالله نن چې زه کومه طریقه تاسو ته ښیم ډېره زیاته اسانه، ډېره مزیداره. په دې طریقه باندې تاسو د یا وهاب وظیفه وکړئ، انشاءالله العزیز حاجات هم الله پاک قبلوي، مشکلات به الله پاک ختموي، پریشانۍ به الله پاک دا ختموي. سم محترمو د الله پاک نه غواړئ، مال غواړئ، دولت غواړئ، سم د الله پاک نه غواړئ، انشاءالله العزیز الله پاک به تاسو ته بهترینې طریقې سره درکوي. د یا وهاب معنی هم دا ده چې ای ورکوونکیه، نو ستا چې کوم څه پکار دی، مال دی پکار دی، دولت دی پکار دی، دغه رنګې رشته دی پکار ده، ویزه دی پکار ده، پیسې دی پکار دي، روزګار دی پکار دی، کاروبار دی پکار دی، نوکري دی پکار ده، چې کوم څیز هم پکار دی، بس د یا وهاب د وظیفه دا را سره وکړئ. خو په دې ترتیب باندې یا وهابو او ورسره دې سره داسې یو لاین نیم بل څه لیکلی، نو که هغه تاسو ما سره ویلې انشاءالله العزیز ډېره زیاته ناشنا پیدا به وکړي. یا وهابو ورسره یو دعا غوندې ده، ډېره بهترینه دعا ده انشاءالله چې په دنیا او آخرت کې به الله پاک تاسو ته کامیابیانې درکړي. ها خوشحاله به وئ، دواګانې به کوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډېر زیات بخښونکي او د ډېر زیات مهربانه رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله رسول دی. محترم مسلمانانو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده ډېره زیاته عظیم شانه وظیفه ده، ډېره زیاته د لوړ مقام والا وظیفه ده. داسې وظیفه ده محترمو چې کوم د الله پاک نیک بندګان دي 24 ګنټې پراته په یا وهاب باندې، په سجده کې یا وهاب وایي، دغه رنګې په رکوع کې وایي، په تلو کې وایي، په ناسته وایي، په ولاړه باندې وایي، په ملاسته باندې وایي، بلکې یا وهابو د خپل ژوند مقصد احساس کړی دی. نو که تاسو هم د یا وهاب د وظیفه کول غواړئ، یا وهاب معنا ای ورکوونکیه، ای ورکوونکیه، نو که دې حاجت او یا وهاب وظیفه دا شروع کړئ. ای ورکوونکیه، زما ته زما حاجت را پوره کړه، زما حاجت ډېر زیات سخت مشکل لري، دا ووایه چې ای ورکوونکیه یا وهاب مشکل ختموونکیه، زما د مشکل ختم کړي. ویزه دې پکار ده او میلاویږي نه، د غره د ډېرې زیاتې والي، نو څه ووایم؟ یا وهاب، یا وهاب، یا وهاب. ای ورکوونکیه، ویزه راکړه، دولت راکړي، شهرت راکړي، عزت راکړي ماله. نو چې کوم څیز ستاسو خوښ وي دغه څیزه د هغې لپاره دا وظیفه دا محترمو دا کولی شئ. دونه بهترینه وظیفه ده او د الله پاک نیک بندګان د لګیا د یا وهاب وظیفه کوي. محترمو ترتیب او طریقه کار به داسې شي چې کله څوک دا وظیفه کوي هغوی له پکار دي چې یو شپېرې دي درود ابراهیم ووایي، کوم درود چې د مانځه دی، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد تر آخره پورې، ورپسې بیا اللهم بارک الله محمد، اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد تر د آخره پورې. نو درود شریف ویلي، بیا به د هغې نه بعد یا وهابو دا ذکر به وکړي 1414 پیرې، 1414 پیرې، 1414 پیرې. دا به د یا وهابو د وظیفه دا به وکړي د زړه نه، او چې کوم خواهش یې مقصد دي ارمان یې دا به ذهن کې ساتي، هغې مطابق محترمو دی به دا وظیفه وکړي. چې کله دی برابر کړل 1414 پیرې، بیا به د هغې نه بعد دا کلمات وي، یا وهابو هب لی من نعمت الدنیا والآخرة انک انت الوهاب، دا ووایه او بیا تماشه کوه الله پاک څه کوي. هفتم دا وظیفه کولی شي، 14 ورځې مې کولی شي، 21 ورځې مې کولی شي،
او دغه رنګې څلوېښت ورځې پورې دا وظیفه دا کولی شئ. انشاءالله العزیز تاسو برابر کې 40 دن بیا تماشه کوئ چې الله پاک څنګه ستاسو حالات دا برابروي. محترم الله پاک ډیر زیات بخښونکی دی، الله پاک ډیر زیات مهربان دی، الله پاک ډیر زیات کرم کوونکی دی. موږ تاسو باندې الله پاک کرم کوي، علاوه کرم کوي چې کله ما ورته د زړه نه محترمو دا وظیفه شروع کړو او کله ما ورته د زړه نه محترمو دا لګیا یو وظایف کوو انشاءالله الله پاک به پکې ډېر زیات برکت اچوي. الله پاک نه دعا ده چې چا څومره حاجات دي، څومره مشکلات دي، د چا څومره پریشانۍ دي، الله پاک تمام پریشانۍ ول ختم کړي. یا الله پاک بهترین روزګار ورکړي، یا الله پاک بهترین کاروبار ورکړي. وظیفه محترمه د کمال ده او ډېره زیاته عظیم شان وظیفه کوشش وکړئ، ملګرو سره هم شیر کړئ، په خپل هم وکړئ. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.